یو عابدو 30 کاله د ورځې روژه و په غار کې غره کې پروت او د شپې به په تهجدو باندې ولاړ و د غرمې په ټیم قیلوله کې به یې لږ خوب کول د شپې به یې خوب نه کول د ورځې به روژه و 30 کاله دا لوی عبادت دی او سخت کار دی 30 کاله بعد چېرته غره ته پاس یو زنانه ورغلې ده یا ډېر راکوز شوې دی خو دا نفس خو داسې مردار نفس دی چې څومره مسلمانې اخر کې بیا هم دکې د کفر هغه د بېدینۍ کارونه خو وي که نو نفس پرې غالبه شه 30 کاله بعد د دې بزرګ نه زنا وشوه چې زنا وشوه نو دې وخت کې دې ډېر زیات خفه او پریشانه خو د ده په لاس کې دا روټۍ دي او 2 ککوړي روټۍ ورسره دي او ډېر پرېښیمان او ډېر بدرد او لعنت په ځان باندې وایي چې دا دې څه عمل وکړه هلته یو مسکین و دا روټۍ هغه مسکین ته ورکړه کله چې دی وفات شه د ده د 30 کالو عبادت په هغه یوه زنا باندې خدای تعالی ټول برباد کړو ختم یې یوه زنا یې کړي وه هغه 30 کاله عبادت الله ورته وفرمیل ما ته قبول او چې تا زنا وکړه ما برباد او ضایع کړې د هغې تمه مه کوه د هغې عبادت او ته په بدبختو کې شمار شي په دغه وخت خو چې بهر ته رالې او مسکین ته دې روټۍ ورکړه نو هغه زنا مې بېرته معاف کړه ورته ختمه مې کړه ګوره دا صدقه چې کوم دی هغه یعنی بدکاري او زنا د 30 کالو عبادت ختم کا او صدقه ور باندې راله زنا یې بېرته ختمه کړه هغې دا مسکین سره خپل ګاونډ کې خپلوانو کې وي لاس اړوئ لاس اړوئ دنیا ده او د دنیا کې ما چې سوچ کړی د دنیا نه چې خوند اخلی که نه نو په خوراک کې دومره خوند نه دی یقین وکړئ د الله په ذات په خوراک کې دومره خوند نشته دی په اغوستو کې دومره خوند نشته دی خوند یې په تصدق کې دی چې خیراتۍ دا ډېره مزه کوي د دنیا نه دا خیراتول ډېره مزه کوي نو دغه خوند یې نه واخلئ چې دا صدقه ده